یو مسله د قربانۍ متعلق دا ده چې بی منگ تک کم شریکان په یو ساروی کې ډیر شریکانی غټ ساروی کې وو پوری حصے جوړیږي نو چې کله غوښه تقسیمو نو دا څه طریقې سره تقسیم کو د یو مشترک ساروی غوښه موږ څه طریقې سره تقسیم کو بعضی د مومندو د باجوړ دغه قبایلی علاقو والا اکثر کاسو سره تقسیمي یو شان کاسه پیدا کړی وي یا دغه شان یو شان یو لوخه پیدا کړی وي پاغي کې غوښه چې یو کاسه یو لور کوي بل کاسه بل لور کوي بل ور کوي نو اکثر دی کې ډیر فرق نه راځي لږ فرق شریعت معاف کړی دی خو بعض وخت کې ډیر فرق راځي ځکه د یو سړی چې ته 50 کاسې ورکې او نیمه نیمه چې ټاکۍ فرق هم پکې راشي نو بیا د دین ډیر او دغه رنګي نیم نیم پاوم پکې راشي نو چې 50 کاسې دی ورکړي ځکه غټ ساروی کنه بعض وخت کې د 100 کاسو نم د یو سړي ډیر راسي نو په دې وجه نه به هغه کې 10 کیلو او دغه شان عزتمنو دړۍ 2-3 دړۍ فرق راځي نو شریعت عزتمندو داسې سيزونو کې چې کم همجنس وي یو شان وي لکه غوښه په غوښه باندې نو دی کې شریعت د دې خیال ساتلې دی چې دا به برابر سرابر ورکې لکه شر چټاکۍ نیم فرق چې راشي هغه کې معاف دی هغه انسان هغه کې معذور دی خو مستقل داسې فرق کول لکه دړۍ نیم فرق راشي نو دا خو د ډیرو روپو جوړیږي د یو سړي بزړه وي یا به نه وي نو دا سود سره مشابهت لري یا سود دی خو دوه قسمه شریک والی بعض وخت کې عزتمندو په خپل کور کې انسان قربانی کړی وي نو الته به تقسیم ضروری نه دی ځکه ټول یوځای شریک خوراک کوي نو الته خامخا وې سیدی کړي او وو تقسیمې نو د وو تقسیمولو ضرورت څه دی واپس به بیغ وخه یوځای کې او به یوځای خوري نو د اسی د تقسیمولو څه ضرورت نشته البته کده یو کس د سره پکې شریکی چې هغه خارجي کسته د بهر نه کسته یا ستا خپل رور دی خو هغه تا ته وایي چې موږ دا ساروی په 600 اغسطې مال پکې خپل 6 مېسه راکا یا په 500 کسانو اغسطې مال خپل 5 مېسه راکا یا په 4 کسانو اغسطې په 4 تقسیمي ساروی صحیح ده مال خپل 4 مېسه راکا نو دل چې ته 4 ما 5 ما 6 ما و مېسه ورکې نو دا بغیر د تقسیم او د تللو نه او د وزن نه بغیر نه کیږي څنګه ورګه کته چې سلور ډیری جوړو ما نو سلور ډیری کې مقشان ډیر فرق راځي ستالاس خو دومره توله نه ده او که توله ویم شریعت تا ته وي احتیاط کوا ځکه دلته د سود خبره راځي نو دی وجه نه دغه وخت کې لکشن تکلیف کول پکار دي نن سبا ډیجیټل دغه ملایويږي تلی ملایويږي بس واخه پکدا بالکل د کاسون هغه کې تلل آسان دي داس یو کنده ملایويږي ا کنده یو رسۍ ته واچوا او لاندې ور پور یو خانک یو کاسه چې وته یو تیلې یو پلاستیکي تیلې پیدا کا هغه کې اچو کنده ته اچو هم آسان دي نن سبا دا مسله نه ده خو مونږ او تاسو د یو نیم لک د 2 لک روپو ساروي اغستې شو خو د 300 روپو کنده نشو اغستې دا خو هرکل پکاري یو ځان سره تبرګه تبر یو ځان خسته چړې چې خس دغه کوي علالول کوي او دغه رنګ ځان سره تلا ځان سره کنده دا ټول شیزونه ساتل پکاري دا خو د انسان ضرورت دي لس جوړې موږ ځان سره ساتو د ګرمۍ جوړې موږ په یخنۍ کې ځان سره ساتو د یخنۍ جوړې موږ ګرمۍ کې ځان سره ساتو خو د سارو او د شیزونو سره زمونږ شوق نشته یو بکس سړې دی لوالي دی سامان لا یو بکسنه د حلالي سامان د کور نور ضرورت سټک پلاس وغیرہ اغم پاګه کیږي خمزیدار نو سیزم معلوم وی لکه پلانی جی کې سټک پروت ته پلانی جی کې پلاس پروت ته او پلانی جی کې کټر پروت ته هغه ټول سامان آسان شي نو دی وجه نه عزتمندو د دې خیال ساتي بل باز کسان د دې تپوس کوي چې جی زمون خو کور کې دن نصار وېره خو آیا من اوریدلی دي چې 3 سي بکه نو آیا 3 سي کول ضروری دي یو د ځان د پاره یو د رشتہ دارانو د پاره بل د غریبانو د پاره عموما داسې خلک کوي نو دا ډیره بهتره طریقه ده او دا ډیره غوره طریقه ده او دې ته مستحب طریقه وای نو مستحب عمل هم د دې د پاره چې خلک په عملو کې مستحب منه محبوب عمل یعنی کته دا کار کې ته د الله محبوب بنده جوړيږي ته د الله خوښ بنده جوړيږي
ځکه چې ته څنګه ځان د پاره حصہ ساتي د خپل رشتہ دار ورو د پاره حصہ ساتي، څنګه چې ځان د پاره حصہ ساتي د یو غریب بینوا د پاره هم حصہ ساتي. په دې باندې الله ډیر خوشاله شي چې ګوره غریب رشتہ دار ځان سره برابر کو. څوک ته کوي چې ځان سره رشتہ دار او غریب برابر کی؟ هر سړی وایي ز سوا سیرې ما وایي ته سیرې ز سوا سیرې، او د ځان سره عزتمند ټول غریبانان او خپلوان خلک شریک کړه په دې قربانۍ کې او هغوی له پوره حصہ ورکړه. دا ډیره بهتره طریقه ده. خو بعض وخت کې انسان عیالدار وي، عیالداره ډیر بچی وي، خپل خاندان په کور کې ډیر غټ وي. د بعضو سړو د نوسیم وي کډوسیم په کور کې شوي ډیر بچی وي، هغه وایي چې زمونږ څاروی خو موږ دومره ډیر وس نه کېږي، داسې ساس څاروی م اخیستی دی، ګزاره حال څاروی. نو اوس که دوه حصې موږ بار کو موږ ته یو حصه پاتې کېږي، بیا هم پې ګزاره نه کېږي. نو خیر دی که هغه کمی زیاتی کوي او ځان له لږه ډېره ساتي، یا رشته داران یې ډېر دي رشته دارانو له لږه زیاته ورکوي، یا غریبانان زیات دي غریبانانو له لږ زیاته ورکوي. نو په دې کې دا لازم نه ده چې خامخا درې حصې وکړي، مخ دې کې کمی زیاتی کولی شي، خو هغه خپل زړه ته دې ګوره. هسې بېسه ټوله غوښه ځان سره مه ایساروه چې ټوله غوښه دې ځان سره کېغوسته او په دواړو جامو یې خورې او پرلت دې ورته لګولی دی، او د غریب او د رشتہ دار بالکل خیال نه ساتي. د دې څیزونو خیال ساته. دا اواز لږ برابر که کړنګ کړنګ کوي په مزه دي. خیر دویم مسله دا ده، دې مسایلو ته غور سره غوږ کېدی. دا ستاسو د ټولو په کار راځي، که د چا په کار نه راځي نو رشتہ دار په کار راځي، یا بل سړی قرباني کوي د هغه په کار راځي. دویم مسله دا ده، بعض وخت کې سړی څاروی والي، څاروی ړوند دي، ړوند پته خو نه لګېږي سړي ته. دې وجې نه ماهر کس ځان سره بوتلل په کار دي چې کوم څاروی ړوند دي یا کوم څاروی په یو سترګه باندې کاڼی دی، په دې باندې بیا قرباني نه کېږي چې مکمل ړوند دي. او نه که هسې لږ نظر یې کم وي او نوره ګیا خوړی شي او خوراک سکاک کولی شي، بیا په هغې باندې قرباني صحیح ده. خو بالکل ړوند څاروی یا بالکل په یو سترګه باندې ټپ څاروی، دا په څاروي کې عیب دی. الله رب العزت وایي اختر کې دا قرباني کې یو حصہ یا یو څاروی، نو ما د پاره دا لږ مزیدار را خوښوه چې عیبونه پکې نه وي، ځان د پاره داسې شی نه خوښوي. قرآن کې الله د مشرکینو نه هم ګیله کړې ده، وایي مشرکان وایي چې د الله د پاله لوریانې دي. الله وایي کیف تحکمون، مړه دا څنګه خبرې کوئ؟ ځان د پاره لکان خوښوئ او موږ د پاره جینکۍ. نو جینۍ خو ځان د پاره هم نه خوښې، پهله خو دا خبره غلطه ده، شرک دی. نو بهرحال الله د پاره داسې صحیح سالم څاروی چې کم په معاشره کې عیب جوړوي یا قیمت کې عیب پیدا کوي یا د څاروي غټ حسن متاثره کوي، دې ته وایي عیب. نو داسې عیب والا څاروی به په اختر کې نه حلالوي. هم صورتونو کې حلالولی شي، صدقه خیرات کې، خو دې کې بیا نه حلالوي. البته که د کوم څاروي هسې سترګې کږې دي، بعضې څاروي بینګا چې ورته وایي بینګا شاورلیټ شان وي، دا سترګې لږ کږې وږې وي، نو خیر دی په داسې څاروي باندې قرباني کېږي، دا څه عذر نه دی او دا څه ممانعات وجه نه جوړېدی، هغې باندې کېږي. او دغه بیا څنګه معلومې چې نظر یې لګي که نه لګي؟ نظر آسان دی، داسې اشارې سره ګیا ورته سړی وښي نو پتې لګېږي. او بعض علماو لیکلي چې د درېیمې حصې نه یا د نیم نظر نه زیات نظر نه د یو سترګې، نو بیا هم صحیح نه دی. نو هغه داسې معلومېدی شي چې ښه سترګې ته به وله یو ګیا ونیسي، بیا به یې بدې سترګې ته ونیسي، د هغې نه دا فرق معلومېدی شي چې په ښه سترګه باندې ورته کوم ځای پورې ګیا ښکاره کېده او په دې خرابه سترګه باندې ورته کوم ځای پورې ښکاره کېږي، هغه به بیا په 3 حصو تقسیم کړي هغه ځای، سړي ته معلومات کېږي. بهرحال ګیا چې ورته سړی داسې ونیسي راونیسي، انسان ته پته لګېږي. درېیمه مسله، اهم مسله دا ده، عزتمندو بعض کسان وي قرباني کوي، ځان لم قرباني کوي بل لم قرباني کوي، خو د هغه نه اجازت نه یې غوښتی. نو اجازت څه مسله ده؟ آیا قربانۍ کې د بل نه اجازت اغستل ضروری دی که نه دی؟ اصل کې قرباني نیت سره تعلق لري.
نیت د وجه نه یو شی قرباني کیږي هغه واجب کیږي هغه سنت کیږي هغه صدقه خیرات ته جوړیږي چې څنګه ته نیت کې خو یو سیس د پاره چې تا نیت نه کړي نو هغه څنګه قرباني شو قرباني د پاره خو به ته نیت کې چې دا ساروی مې واغستو اوس تا ته پته نشته او تا ستا د پاره چا ساروی غسته نو نیت پکې رانلو نیت خو ضروری انما الاعمال بالنیات نیتونه کول پکاري د بعضو کارونو د پاره نیتونه ضروری وي د بعضو د پاره ضروری نه لکه اوس لمبلو د پاره د نیت ضرورت نشته که یو سړی غوپه وواله هم لمبل یو شو نو دغه شان عزتمند خو بعض کارونه داسې وي لکه هغې د پاره ضروری وي لکه قرباني مونځ د دې څیزونو لپاره نیت ضروري دی حج د دې لپاره قرباني ضروري ده زکات نیت بکې نو دې حوالې سره عزتمندو اجازت پکار دی چې چالم ته قرباني کې دغه نه اجازت والا صرف یو میسج وته کا الکه بیغمه شزه ستا د پاره قرباني کوم هغه وی یس او خبره ختمه په میسج ورته وایا د چا په خولې ورته خبر ورسوه چې بیغمه شه ما ستا قرباني وکړه عموما هغه خلک بهر ملکي بازو سیږي نو یو میسج قدرې خو ورته کولی شي که نه یس نو کې خو جواب درکولی شي البته زمونږ بعض عالمان وایي چې کومو کورنو کې او کومو علاقو کې د اجازت رواج نشته هلته د مخکې نه اجازتي دې ته دلالتن اجازت وایي یا عرفن د بعضو خلکو لکه زمونږ او ستاسو د پښتنو په کلچر کې او د دې په تهذیب کې بس اجازت وي پلار چې ساروی والی بس پلار وی الکه دا د فلانی فلانی په نوم باندې شو نو دلته یا خزه د خاوند د خزې نه اجازت نه لی مطلب اجازت یې ورته زمون خلکو خزه خپل ځان خاوند ته حواله کړي بچو خپل پلار ته ځان حواله کړي نو بعض عالمان وی که دلته تپوس اونشي بیا هم قرباني کیږي اجازت اونشي بیا هم قرباني کیږي خو بیا هم بهتره خبره ده چې بنده دی اجازت والی چې کله ساروی واغستو هغې نه مخکې یا ساروي نه بعد یا د قربانۍ د حلالولو نه مخکې چې تپوس وکړي کافي ده څه مسله نشته دا ستاسو بعض کسان په هغه ټایم کې باقاعده ایسي تقسیموي وایي راغونډ شئ دا هم ښه خبره ده چې ټول خپل قربانۍ ته ګوري دا مستحب طریقه ده خو ښځې او ماشومان ته لږ لرې ودروئ چېرته لتې ونه وایي بل غم دله ونه ګوري بله قرباني دله ونه ګوري چې د اختر په ورځ باندې بیا هسپتال کې منډې وی نو به داسې بره مانګ جوړ کړي بره دې ورته راښکاره کېږي اعتدال ته نه ورته کوي خو ښه خبره دا ده چې خپل دغه ته ګوري قرباني ته وګوري هغه وخت کې اجازت ضروري نه دی بعض وخت کې هغه وخت کې کسان لګوي یا جینۍ ته راشه که نه دا قرباني ده او قرباني ته نه ودرېږي قرباني خرابېږي نه بلکل نه خرابېږي شریعت احکامات دومره سخت نه دي یا فلانی بعضې پکې کنځلي کوي ستا داسې وکړمه ته راشه که نه چېرته غیبه شوې او د پلاني بچیه کنځلې شروع کړي نو د قربانۍ ابتدا په کنځلو باندې وکړي نو بیا وروسته یاره د دې غوښې خوند نه و نو د غوښې به څنګه خوند دي تا پکې کنځلې کولې دا خو د رحم وخت دی یو 10 منټه دې لیټ وشي که نه نه زه د اول قرباني ذبح کول غواړم دا رواجونه په هر څیز کې مه ګورئ هر څیز کې پښتو ته مه ګورئ ګینې پختۍ به ماتې شي نو د دې وجې نه عزتمندو د اجازت دا مسله ده بله مسله ده د قربانۍ متعلق دا اهم مسائل دي د اولاد طرف نه او د ښځې د طرف نه قرباني ضروري ده که نه ده د اولاد د طرف نه بعضې سړی دغه لس بچي نو آیا د دوی د طرف نه قرباني ضروري ده دا انتهایی مالدار دی او دغه رنګې ښځه را واده کړې د دې قرباني به هم ضروري کوي نو دا یاد لري عزتمندو د قربانۍ تعلق پیسو سره دی او د هر سړي قرباني په خپل سری دا ځان له خبره ده که یو سړی د بل چا دپاره قرباني کوي جایز ده د پردي دپاره هم کولی شي ګاونډي دې دی هغه دپاره قرباني وکړه د نبي علیه السلام دپاره هم کولی شي د صحابي دپاره هم کولی شي د مړ دپاره هم کولی شي ژوندي دپاره هم کولی شي خو ژوندو کې به اجازت غواړي د پردو نه اجازت پکاري ځکه د پردو خو هېڅ پته نه لګي هغه ته څه پته ده چې ماله زه قرباني کوي نو دې وجې نه عزتمندو اولاد چې د چا ډیر وي نو ګورو به چې اولاد سره ځان له پنګه شته که نه پیسې جمع کړي که نه نو د بعضو کسان چې سړی مالداري اکثر بچو سره لک نیمې روپۍ خو وي نو 90,000 روپۍ لس کم 1 لک یا 1 لک روپۍ چې کم سړي سره ځان لئی نو د دې پلار له پکاري چې دې زوی له قرباني وکړي
ضروری خو په عضوي باندې ده خو کپلار ولکې چې داغه هغه فریضه ادا شي نو خبره ده او کپلار ولنکې یا خزه ده خزیله به قرباني به پکار دي چې خاوند وکي په خاوند دي ضروری نه ده خو زمون پښتانه عموما خاوند کوي که خاوند دی ولنکې او یا اولاد له پلار نه کوي زمون باس پښتانه دي الله دې موږ ته معافي وکي یا عام خلکو عام ارقام کې داسې شته او زامن لري قرباني نه کوي زوی چې بالغ دی او مالدار دی نو پاغه باندې پخپل قرباني ضروری ده دا وایي چې مال پلار قرباني نه کوي نو ته خو څه کاکې نه کړه څه پیمپر خونه چې وړو کې ماشوم خونه چې ته په خاو بد باندې نه پويږي نو ته ظالم ځان له پخپل وکړه کنه پخپلم چرته کار وکړه کنه پخپل څومره کارونه کې جامې ځان لخپل علي کپڑے ځان لخپل علي چې پلار ته چې دا ساده سوټ والا نه بابا زمانہ بدل شوی دا زما خپل اختیار دی او قرباني صورت چې کله راشي ځان نه شمشتو جوړ کړي دي ساده ګل دی جوړ کړي دي مړه په دې مسلو زه نه پويږم ونی نه پويږي یو ساروي والا لګا خو باس پښتانه داسې کوي یا زمنګ مشران داسې کوي یا باز نور قومونو والا چې هغه خپل کشران منې کوي زما اجازت نه بغیر کړي کار وکړو ګورم د سره او کدا زوی بار قربانیو کی یا ځان لپیل چیلې راولې داتې خپي زما مشری نه مني لکه مشری دی مني خو غټ ساروي راول د دې سم بګیو کنه که کسان ډیر یې لس کسانی دولس کسانی دو ساروي راول کنه دا پیسې څه د پاره جمع کې دا خو خلک هم د دې خوراکونو د پاره خلک ګټي نو ته پکې خوراک نه کې یا یو غټ ساروي راول چې کوم کسان باقی دی غیله چيلي او ګډان راول نری غوخه چیرته خورا پورا کال کې د سن دي خوړلې دا خو یو موقع ده نو پلار لم ندي خبکېدل پکار پلاران خبکیږي زما لونګي دي گزار کړه او زه د خلکو ته چکم دې خرسترګې کړم تا ته چا ویل چې بیل ساروي راولا هغه پلار ما باندې واجب ده ضروری مسله ده ګناګارې غم خدای را مال را کړې ده ولې سترګې پټه الله ته دې سترګې ټیټيږي زما الله ته سترګې ټیټيږي او خلکو ته په دې سترګې ټیټيږي چې وس میکيږي قرباني نه کوم دې تم ګوره کنه نو کله الکان زیته کی قرباني نه کوي کله پلار زیته کی خپکیږي دا نه دی کول بکار لک درمیانه لحاظ سره خو بالغ بچو باندې ضروری ده که یو سړی بزوی دی نابالغ دی او ډیر روپۍ دی سره قرباني باغی نشته نو هغه لپاره ریسی نیول ضرورت هم نشته کولنی سي نفلی قرباني کولای شي خو ضروری پینه دا یو بل مسله عزت مندو پینځمه مسله دا پاگل ساروی دی عموما مقرش یو سړی ساروی راوستو ټول کله پسر راغسته دی اورورا دا شیخان او دا جر پس منډه وی ساروی نشي رہی سارول چې ډاکټر لراوري هغه اورورا دا مینټل دی لیونه شوی دی او ډیر ګډ وډ دی دا سړی حیران چې دا خو ما په 2 لک روپۍ ساروی غسته اوس قرباني بس کیږي دا یاد لري عزتمندو پاگل دو قسمه بعض ساروی دومره حد پورې پاگل شي چې خوراک سکا کم به نه کوي خوراک سکا نه کوي نو به چون کې د مرګ خطرې د بدن د خرابېدو خطرې او دا غټ عیب دی نو دی وجنه بیا په قرباني نه کی او نه چې اسی مینټل ساروی نه نو تی سکے سخکارونه خو بنه کې او یا خبره اترې غو سره نه کې خو بس غوخه خوري بس مینټل ساروی د خلار حلال کا خو خپل مال علی ولله تدرن کی ځکه مینټل دی نه پوي هغه دا نه پیژني چې ما باندې 2 لک روپۍ ورکړي اقضیه ته به گزار کړي زمون باز خلک قصابانو له پیسې نه ورکړي په خپل باندې قرباني کول افضل دي دا ځان له خبره ده خو چې ساروی ورانی نو به په بل باندې کول افضل دي ځکه تا قبر ته راځي ک دولت یې درکړي اسیم دي نیمه خپل قبر کې دي نو د دې وجنا بیا لګه یا تکړه کس ولا راوستل پکار دي بل مسله ده